چې تاجد ولتلمه چې ومې کتل نو دا په فرش باندې داسې په یخ فرش باندې پروت و. خدای ظالمه ته یتیم یې، ستا مور نشته، پلار دې نشته، د خاندان دې نشته چې ته دلته په دې فرش یخ فرش باندې ته پروت یې. بیګام چې ما وکتل وړه مې ژړل چې ظالمه ستا دې عمر څه ګوره ته دلته پروت یې. دغسې دغه دی دا ماشوم زموږ ورک شوی و. اوس د هغه نمبر نه موږ ته ډیمانډ کېږي او کال راځي او چې یاره موږ ته 10 لک روپۍ ارینجمنټ وکړي. اوس تاسو ماشوم موږ غوا کړی دی. کله چې تاسو وایئ د پلار وی چې تاوان یې غوښتی دی، اف ای آر کې لیکلي چې سنګین نتایج دمکیان یې ورکړې وي، بیا تاسو وایئ چې ویډیو یې ور راولېږله، دغه ټایم خو بیا تاسو ډېر فکر پیدا شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو، څلور ورځې وړاندې چې د شوبه بازار نه کم یو ځوان الګ اغوا شوی و، دا واقع چې کوم دا رپورټ شوی و د اغوا برای تاوان، دا الګ اغوا شوی څنګه و، دا بیا بازیاب څنګه شو، دا بیا یو ډرامه څنګه ثابته شوه، دا یو ډیر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی. کتل د هر عمر او د هر جنس لپاره ډیر زیات ضروری دي. انعام خان، تاسو سره څو ورځې وړاندې دلته په شرکۍ تاڼه کې د اغوا برای تاوان یو اف ای آر شوی و. د دې وقوعې د سټارټ نه ډیټیل څه و، دا څه شوي و؟ دا په 23 تاریخ باندې موږ ته د ماشوم پلار راغی. هغه وی چې دغسې زما زوی دی د شعبه کې مصري سره شاګرد دی او سهار ما راوستو د 20 تاریخ باندې په 21 تاریخ اتوار په ورځ سهار او ما شعبه کې کوز کو. هغې نه وروستو بیا مازدیګر ماښام چې موږ ته پته ولګېده چې یاره شاګرد دا چې دی نو خپل استاد لا نه دی تللی او چېرته نه دغه شوی دی. بیا موږ هغې په خپل ترو باندې معلومات وغیره کړي دي، خو دوی موږ ته په 23 تاریخ باندې راله تاڼې ته چې یاره دغسې دغه دی دا ماشوم زموږ ورک شوی و. اوس د هغه نمبر نه موږ ته ریمانډ کېږي او کال راځي او چې یاره موږ ته 10 لک روپۍ ارینجمنټ وکړي. اوس تاسو ماشوم موږ غوا کړی دی. په هغې باندې موږ د هغې په درخواست باندې اف ای آر رجسټرډ کو او په دغې کې هغې بیا په ساینسي خطوطو د دې زموږ دغه وکړه او سی ډي آر وغیره ډیټا مو واخیسته او په هغې په بنا کې د هغه لوکیشن چې دی نو اسلام آباد راتلو. موږ ووتو شپه په شپه باندې اسلام آباد ته هغه لوکیشن باندې لاړو. بیا دې ته دې دوران کې بل یو ویډیو سینډ کړې وه هم د ده نمبر نه چې یاره دغسې دا زوی موږ سره دی او ویډیو یې ورکړې وه چې دې ځای کې موږ بند کړی دی. نو هغه مقام ته موږ ځان ورسولو. هلته کې بیا چې ورسېدو نو دغه ځای کې سی سی ټي وي وغیره کیمرې ممرې مو چک کړې. نو هغه ځای کې دی په خپله ګرځي راګرځي. نو د هغې نه پوره دا یقین وشو چې دی په خپله راغلی دی چې اغوا کړی نه دی او په خپله دی راغلی دی او دلته کې په خپل ترو د کور نه دغه شوی دی. نو د هغې نه پس بیا دی موږ ریکور کړو، دلته راغی اوس تاڼه کې دی موږ سره. اسې دا اغوا اسې ورکوټ سټریټ کرایم چې کومي هغه هم د پولیس لپاره غټ ټینشن وي. بیا دا داسې آباد علاقې نه او اغوا برای تاوان اسې پولیس باندې خو هم په هغه ټایم کې ډېر زیات ټینشن راغلی. ټینشن خو پولیس باندې وي نه، خو به هر حال خامخا د یو ماشوم یا د یو کس ژوند دی پکې. نو په دې سنس باندې دا د ډېر اهمیت قابلي چې لکه د یو انسان موږ کوشش دا وي چې لکه د انسان ژوند او دا بچ کولو څونه کوشش موږ نه کېږي، څونه کولی شو د حد نه زیات چې کوشش موږ دا وکړو چې د انساني ژوند بچ شي. کله چې تاسو وایئ د پلار وی چې تاوان یې غوښتی دی، اف ای آر کې لیکلي چې سنګین نتایج دمکیان یې ورکړې وي، بیا تاسو وایئ چې ویډیو یې ور راولېږله، دغه ټایم خو بیا تاسو سره ډېر فکر پیدا شوي. بالکل موږ فوراً چې دغه ویډیو موږ ته موصول شوه دغه شوه چې یاره ویډیو یو کنټینر ټایپ ځای و هغې نه یې کړې وه چې دې ځای کې ما سره دی او دلته موږ بند کړی دی داسې دغه ویډیو سینډ شوه. نو موږ فوراً ووتو اسلام آباد ته. موږ شپې تقریبا یوه نیمه بجه اسلام آباد ته ورسېدو هغه لوکیشن نه. هلته موږ بیا ډېر وخت ګنټه نیمه موږ سرچ وکړو، خو بهرحال هغه د ویډیو چې کوم مقام و هغې ته موږ ځان ورسولو. د ماشوم چې کله اوس رالو دې څه وایي چې ولې ما داسې کار کړی و، دی تلې څنګه و، د دې ټول کیس باره کې د څه تفصیل وې په دغه ورځ نه سټارټ نه؟ دی خو سټارټ نه دا وایي چې زه تقریبا میاشت 20 ورځې بیمار وم، کور کې وم
د دې کال 2-3 مخکې نه د استاد سره شاګرد یم او زه کال میاشت نیمه بیمار وم کور کې وم بیا په دغه ورځ باندې به زه لږ ټیک شوی وم ټیک وم په دغه ورځ سهار زه د پلار د کوره راوستم او شوبې بازار کې کوز کړم او هغه ځای نه زه کېناستم په بایکیا موټر سایکل باندې اډې ته لاړم د لاهور اډې ته دلته پېښور هلته نه فلاین کوچ کې کېناستم او 700 روپۍ کرۍ مې ورکړه او لاړم دغه ته پنډۍ ته او هلته بس دغه اډو خوشا کې به دا شپه نیمه دغه کوله او د دوران کې کور نه به پسې کالونه کېده خو د موبایل نه اټینډ کولو بیا به اکثر موبایل هم بند نو د څه وی چې لکه مطلب دغه دی بیمار او دونه چټیانې کړې وي کار لتلو په دې ناراضه او کنه څه نور څه وجه وه بالکل دی وایي چې بس ما کار ته تبه نه لګېده او طبیعت مې هم ښه نه نو بس زه پټ شوم چې پیاره پلار به راته خبرې کوي دغه به کوي نو بس زه رالم دلته کور نه راغم دې څه کار کوي او د څونه عمر دی جی د عمر تقریبا 17-18 سال دی او د دلته کې په دې شوبه کې چې دی یو مصري سره شاګرد دی شاکر استاد یې نوم دی دغه استاد مصري دی د ګاډو نه هغه سره دی شاګرد دی څنګه چې تاسو وایئ چې دی په خپله خوښه تللی و که نه او بیا د دا دونه غټه ډرامه جوړه که چې ویډیو یې م راولېږله هغه به رای تاوان یې کیس جوړ کو په یو ډرامه باندې دې څه وایي دا هر زده کړي څنګه دی خو دا وایي چې دا ما دا ورځ دوه دلته تېره کې نو ما سره بیا دا یاره وه چې زه اوس کور ته لاړ شم ما به پلار وهي یا به راته خبرې کوي نو د هغې د یارې او هغه دغه په ټولو دپاره او کور واپسۍ دپاره ما دا ډرامه جوړه کړه چې یاره راشه دا ویډیو دا د تاوان خبره ورته وکړه نو په دې به زه به والو نه د پلار د خبرو نه بچ شم دې کې تاسو د نامعلومو کسانو خلاف د اغوا برای تاوان اف آی آر کړو اوس پته ولګېده چې هغه کال به عمدې ماشوم کو د چا د اغوا برای تاوان اف آی آر چې درج شوی ده سره به اوسه دا به بس قانوني کاروي چې د دې څه جوړېږي مخکې به د هغې دغه کوو د قانون مطابق به د هغې کاروي کوو اف آی آر خو اټومیټیکلی مطلب دا دی چې ملزم پکې نشته هم د پخپله دا هر څه کړي نو د هغه نه څه کاروي قانوني جوړېږي د هغې مطابق به بیا کاروي کوو پکې اصل ډېر زیاتې خو یې کړې دي که نه مور پلار سره او پولیس باندې هم لږ ډېره سخته تېره کړې ده د پولیس دومره ټایم یې خرچ کړی دی د پولیس پیسې خرچ کړي دي بالکل مونږ په دغه شپه باندې تقریبا د 3 ټیمه مونږ ووتو په زمونږ او ډبل ای صاحب هغه سره خپل ټیم و زوما او اس ایچ او ګلبرګ عبدالله جلال خان سره دا مونږ 3 ټیمه تقریبا ووتو هلته مو ځای په ځای سرچ وغیره تقریبا 2-3 غنټې هلته مونږ سرچ وکړو په دغه پکې اسلام آباد کې نو هغې نه پس بیا د یو نتیجې ته ورسېدو اجاز خان دا ستا زوی چې کم دی که نه دی چې په دغه ورځ تا راوستو او دغلته د کار ځای کې کوز کو د هغې نه پس بیا څه وشو دا واقع راته لږ بیان کړي جی اتوار ورځ وه او باران و ډېر زیاته ما سره سهار ناشته وکړه نو ما ورته ویل زویه باران دی زه به تا په خپل بیک باندې بوځم هلته به دې پرېږدم په دې ما د شوبې چوک کې کوز کو اخوان یو استاد را روانو ما هغه استاد سره ما مخامخ کو چې مې یاره د عبدالرحمن مې راوستلو استاد ویل بس ته دلته پرېږده جي صاحب بس ځي به دوکان ته به ځي ما ته خو پته نه وه چې دی به غیبېږي بس زه ته داسې لاړلم او بس دی داسې خو د عبدالرحمن د خولې دا بیان دی چې ما ته کله تپوس وکړو چې بچیه ولې داسې حرکت کولو نه چې دی دکان کې تا پرېښوستو ماښام کور ته رانغو جي رانغو ما له ماښام کې خپل مشر زوی ټلیفون وکړو چې بابا دی نه دی راغلی دکان ته نو مې یار ما خو سر خپله دا استاد ته بار پرېښی بیا ټلیفون څو ورځې پس رالو ټلیفون پسې خو ټلیفون خو ما ته پکه ورځ راغو چې دی نه دی راغلی دکان نه دا پیسو والا پیسو والا خو بس دی بس کمکل و ذهن کې دومره کار ونه کوږي نو پته چې غریب هغه ټایم پته نه وه که نه او جی په پیله ورځ باندې خو چې د دې کله موبایل کولاو که نه مونږ خوشحاله شو چې زیاره موبایل یې کولاو دی خو دې اواز نه راکولو بیا دې دوران کې تاسو ته یو کال رالو بیا زه دلته تاڼې له راغلم سیچو صاحب ته ولې زموږ خو ټینشن و که نه زموږ بچی پیدا شي چې زه لاړلم نو ماما ته یې ټلیفون ماما والا خپله وکړو نو چې دی اوچت کو نو ماما ته وایي چې خو دا نه وی صاحب عبدالرحمن یم که نه داسې نه دی ویلي جي داسې نه دی ویلي خو ماما ته ویلې چې یاره ماله 10 لک روپۍ راولېږه او عبدالرحمن به بیا زه تاسو له په حواله کوم زه چې هم د دې تاڼې نه څنګه لاړلم نو ما ته ماما وویلې نو بس موږ نور هم پریشانه شوم غریبي ده پریشانه شوم نو ما ویلې یار دا چا غوا کړی دی نو بس الله دې دې سرجي سره ډېر ښه وکړي چې زه راغم نو ما دې ته وویل مېلجي مې ډېر ټینشن کې و هلته بس پته یې چا تړلی دی مړی نه کي نوره څه مسله نه که نه کور کې مور یم غریبه جاړي مونږ هم 2-3 ورځو نه خوب نه و کړی خو چې بیا د شپې دی د چاپې پروګرام تیار کو مونږ لاړلو دیم محنت وکړو غریبانانو مونږ هم لاړلو
و چې هلته لاړلو نو هلته بیا څه فلم بدلو جي بیا پته ولګېده چې دا خو دا د پخپله ډرامه هلته خو دا و چې بس سکرین کې ما وکتلو که نه نو مې دا خو زما زوی دی او ټلیفون مې پخپله کوو اواز به بدلو ټلیفون یې خپله کړی و هغه بیا ما تپوس وکړو جي چې کله ما له خپل زوی میلاو شو هغه میلاو هم داسې شو چې ما یې راشه دا مخامخ جومات دی کې به لږ د تاجد څه مونځ وکړو هسې ناست یو سهار به دا زوی ګورم زه چې تاجد له تلمه چې ومې کتو نو دا په فرش باندې داسې په یخ فرش باندې پروت و مې خدای ظالمه ته یتیم یې ستا مور نشته پلار دی نشته دی خاندان دی نشته چې ته دلته په دې فرش یخ فرش باندې ته پروت یې خو هغه جي مینټلي ډسټرب و په دې چې یو میاشت خو دې کور کې بیماري تېره کړه دی لږ په دې مغزو کمزور یم دی که نه ګولۍ خوري دی ټریګال ګولۍ خوري دی نو ما ویل کېدی شي یار دا سړی نو ما هغې نه تپوس وکړو ویل بچیه ولې داسې حرکت وکړو وایي بابا دا ما دې دپاره وکړو زه د تا نه ډېر یارېدمه او ما 2 ورځې دلته تېرې کړي وایي ما ویل چې زه به پلار ته څه ویم نو وایي ما دا دې دپاره ټلیفون وکړو چې زه به پلار ته ووایم چې ما له پیسې راولېږه او پلار خو مې سره خو مې پیسې نشته دی به زه به کور ته راشم زه به پلار ته وایم زه له ډاکوانو نه راوتښتېدم ما ته به پلار څه نه وایي ته څه کار کوې زه ټیلر یم جي ته ټیلر یې او دا ستا مطلب دویم نمبر زوی دی که نه یو مشر دی دو نمبر باندې دی ستا دا نه وس کېږي چې 10 لک روپۍ به دې پیدا کړی زما د لک روپو هم نه کېږي دا دی زه اوس دا پیسې لګوم الله زر ناظر دی ټولې مې په قرضو راغشتي اوس هم په قرضو کوم هسې ښځه خاوند چې کله دا کال رالو چې ستا زوی ما سره دی 10 لک روپو بندوبست وکړي ښځه خاوند د شپې کور کې کېناستی څه سوچم کو دی د بس کوو یاره جي بس سوچ خو مې بس دکه وکړو که نه مایل بس دا یو زوی مې ډېر دی بس که مړ کوي یو کرسې کړي زما خو وس نشته زه څه وکړم نو چې اوس وس دې نشته ته به څه وکړې خو بیا ما دا سوچ وکړو مې یاره پلار یم حق خو مې کېږي زه لاړ به شو خو ګورم که نه چا نیولی چا دغه کړی دې سیچو صاحب غریب فخر کوم زه جي په دې باندې ته ما سلوټ وکړو دواګانې دي له کور کې وشوې چې یاره لاړلو په منډه لاړلو دي را سره لاړل هلته مو کتلو خو بس هغه کمه کلو جي ماشوم و بس مزغو یې کار ونه کړو بس الله پاک وایي ګوره انسان معاف کوي که نه الله هم معاف کوي بس هغه غریب نه غلطي وشو ماشوم و بس دا خو تاسو له دونه هغه ټینشن درکو لکه څو ورځې تا له ښځې له دې لوریانو له دې بل زوی له دونه ټینشن درکو خو بیا هم پلار یې چې کله دې ولیدو نو غوسه در نه رله په جړا شوې په جړا په دې شوم جي چې په یخ فرش پروت و سیچو صاحب ته پته یخې هواګانې لګېدې ما چې هغه حال وکړو کور جنت غوندې کور دې پرېښې کمبله دې پرېښې کمره دې پرې په یخ فرش ته څه کې ظالمه نن سبا صرف ستا دا زوی نه دی که نه داسې بلا شی لکه دا ولې به د خلکو څه چل شوي دی چې دونه د ارام زندګي مړه زما د مزغو نه که نه نن سبا بس داسې اولاد چې یا نه اولاد دی ښه دی نن سبا که ته یو بچي له نصیحت کې سمه لاره ښې سخته خبره دی وکړه ګړب ځان به پانسي کړي یا به ځان مړ کړي خدای ظالمانو دا خو چې تاسو نه پیدا شي بیا پته لګي هسې په دې خبره باندې تم پلارې زم پلارې په دې خبره باندې ټول پلاران بلیک میل کېږي که نه چې زوی مې د کور ونه تښتي او ځان مړ نه کړي بیا هرې خبرې ته دا معنی چې کله نه زما د کشر زوی داسې د حرکت وکړو که نه اوس دغه مشر زوی ته سخته خبره هم نه کوم خاندان کې هم څوک نشي کولی بس په دې نشي کولی چې دا حالات داسې راغلو نو څه کوي دا پلار چې دونه محنت وکړي دا موبایلونه دا ټي ویانې دا دې موبایلونو ماشومان دا اوسنی نسل یې غونډ تباه کړی دی چې دې موبایلونو تباه کړی مشر کشر لاړلو اجره لاړله مونږ خپله زمونږ خپله والد صاحب د الله شکر دی اجره به وه ناست به که پلار به م یو شیټ میلمنو ته واچولو دوستانو سره به خبرې کولې ذهن کې به م اچول چې دا څه وایي زمونږ دا مشره زده کړه به م ترې کوله جي څه وکړو اوس به پلارانو مور او پلار بس همدغه ګزاره به کوي صرف دا دی اوس هم جاړو ورپسې کوله دا دی لاندې پروت دی بېګا هم چې ما وکتل وړه مې ژړل چې ظالمه ستا دې عمر ته ګوره ته دلته پروت دی ته سخت طبیعته پلار خو نه یې چې دا زوی تا نه دونه یېرېږي زه داسې پلار یم سرجي ما دې ته ویلي ستاسو چکر له ځي چېرته ځي ما ته وایه زه ستاسو ملګری یم زه ستاسو دوست یم اوس مې لږ غوندې مخکې ما دې سیروزې ته هم لېږلي وو بل مې هم سیروزې لول مې لاړ شي بچه دین زده کوي لږ څه زده هم کوي سیروزې ته مې هم لېږلي دي بچي مې هم بد نه دي شکر دی ښه دي خو بس دی لږې دوایانې مویانې خوري دا میاشت مخکې دی بیمار ما سره فیلونه د دوایانو پراته دي ما سهار رومړلی سیچو صاحب ته مې دا فیل خو بیمار دی جي بس ذهن یې کار ونه کړو بس انسان نه غلطیانې کېږي بیا ګرانو کتونکو د عبدالرحمن د اغوا برای تاوان نه والا تر د هغه د کور د راتلو پورې کم ډیټیل چې هغه تاسو واورېدو
دا کم کار چې د کړی دی نو دا نن سبا زموږ په دې معاشره کې ډېر زیات دی. زیات بچي چې کوم دي مور پلار یې په دې خبرو باندې بلیک میل کړي دي چې هغوی ځان به مړ کي، سختي ورسره مه کوه، د کوره به وتښتي. که سبق دپاره سختي وي که د کار دپاره سختي وي دا هم د دې بچو د مستقبل دپاره وي. کم بچي اوس هم چې داسې شته چې یاره هغوی دغه خبرو باندې بد مني او د هغوی دا پلیننګ وي چې یاره هغوی به د کور نه وتښتي. نو د عبدالرحمن والا دا کیس چې کوم دی دا ټولو ماشومانو دپاره او د هلکانو دپاره یو سبق دی چې هغه وایي چې لکه مطلب په کور کې به زه په ګرم کمبل کې وده کېدم، هلته بیا یخو هواګانو کې او په جوماتونو کې او په اډو کې به وده کېدم. نو کم ماشومان چې داسې اراده لري هغه د عبدالرحمن دا سخت هم وګوري او دا مور او پلار هم ځکه چې پهله دی په دی جړل چې یاره دې سره خو پیسې هم نشته او د دې بچې تاوان دپاره اغوا شوی دی، خو چې هغه بازیاب هم شو نو اوس هم د هغه اوښ کې چې کوم دي هغه نه وچېږي. دی وایي چې ټول کور کې د زنانو هم دا حال دی. نو الله ته وګورئ که کومو ماشومانو سره کمو هلکانو سره مور پلار یا تره ماما سختی کوي نو دې دپاره کوي چې د ماشومانو مستقبل ښه شي، ځکه چې دا غلطیانې هغوی په خپل عمر کې لیدلې وي نو هغوی وایي چې مستقبل کې زموږ ماشومان یا زموږ کشران دا غلطیانې ونه کړي او یو مقام ته ورسي. نو الله دې وکړي چې دا ټولې خبرې زموږ په دې کشرانو باندې اثر وکړي.